ځکه یو ډز یو ټوسم ورده زموږ پولیس به ان شاء الله التوی یا خو هغه په موقع باندې گرفتارولي یا هغه په سبا لا خو د اختر هغه روز به هغه موږ سره هغه په حوالات کې هغه تیری نو لہذا زه یو اپیل کوم عوامو ته چې د دې ګنده فعل نه تاسو باز راشي او دا ډزو مزینه تاسو اجتناب وکړئ څومره په دې مین روډو باندې پولیس ته هغوی دپاره سپیشل انسټرکشنز دی چې کوم ځوان کل دی زمونږ او موټر سایکلو باندې د خرمستیانې کوي ون ویلینګ کوي او بیا مور پلار هم سرته ناست دي او دوی مات ګوډ اډوکو باندې پراته وي نو لہذا د خپلو بچو باندې د خپل نظر وساتئ داسې ګاډي موټر سایکل والا مور کوئ چې کم سن ماشومان او پولیس به هم هغوی خامخا نیسي او بیا د سیاسي مشرانو ته هم وایم چې د دې کسانو باره کې بالکل تاسو سفارشونه کوئ پرېږدئ چې دوی دلته په حوالات کې موجود وي روژې زبرګه میاشت په ختمېدو ده خو دې سره د اختر د خوشحالۍ په دغه کې عوام ډېر زیات تعداد کې بهر روزي او خپل شاپینګ وغیره کوي نو هغې دپاره مونږ یو مکمل جامع کمپریهنسیو ټریفک پلان هم جوړ کړی دی او ټریفک لا مونږ زیاته نفري د خپل هډ کوارټر نه هم ورکړې ده چې عوامو ته هېڅ قسمه مسله نه البته په دې کې سپیشلی په واړی کې او په د دیر بازار کې کم ریړو والا دي دوی دا تجاوزات هم هغوی کوي د دوکانونو مخې ته خپل ریړې میړې لګولې دي موږ کوشش دی چې دغه روډ کولو کو خو بل طرف ته دا هم کو چې غریب خلک دي دوی خپل بچو له بسې روړه ګټي نو هغوی سره هم زیاتې ونه شي دا څوک څپېړه وال ټکول زموږ پولیس طرف نه هغه انشاءالله بني خو طریقې سره به انشاءالله روډ مونږ کولو وي او هغې نه بعد چې کله سیلانیان به راځي نو هغې دپاره به انشاءالله روډونه زموږ مکمل کولو وي او ځای په ځای به زموږ فیسیلیټیشن سنټرز اپریټیو وي زه به حیثیت ضلعي پولیس افسر دیر بالا او د خپل ډپارټمنټ طرف نه د دیر عوامو ته د دې وړوکي اختر ډېر زیات مبارکي وایم او سپیشلی زموږ چې کوم د دیر کم مسافر دی هغه په خلیجي یا عرب ملکونو کې پراته دي هغوی ته هم ډېر زیات مبارکي وایم خپل پولیس سره هم تاسو تعاون وکړئ داسې څه غیر قانوني عملونه کوئ چې په هغې کې زموږ پولیس په حرکت کې راشي او پکړ دکړ شروع کړي او تاسو باندې اختر خوشحالي خرابه کړي